ګرانو ملګرو زمونږ دې پنډال ته د جمعیت طلبه اسلام صوبایي جنرال سیکرټري مولانا عادل شاه صاحب هم تشریف راوړی دی. زه د محمدزی یونین اف جرنالیست د ټولو ملګرو د پنډال کې د ناستو ټولو مېلمنو د طرف نه د هغې شکریا ادا کوم او هغې ته په خیرالي هرکلی وایم. ګرانو ملګرو دې نه پس زمونږ د محمدزی یونین اف جرنالیست صدر حاجی فیض محمد رور با اختتامی تقریر هم کوي او تاسو ته به د راروان پروګرام لایحه عمل هم مخې ته ږدي. زه خواست کوم حاجی فیض محمد صاحب ته چې هغې راشي او د خپلو خیالات اظهار وکړي. چیرمن صاحب خو به لومړی موږ ته دا وضاحت وکړي زموږ د کیمپ چې کوم دا د 3 ورځو لپاره و خو ایسي صاحب راغلي و ته سره څه مذاکرات کړي دي نو ډېر موږ ته وضاحت وکړي چې د دوی په منځ کې څه مذاکرات وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا محمدزی یونین جرنالیست چارسد دا پکیم کی چې مونږه تکم سیاسی ګوندونو مشران د تاجر برادرۍ مشران د مختلف سیاسي سماجي تنظیمونو مشران او د صحابتي برادرۍ زموږ کومونه راغلي دي او موږ سره په کم محبت او ډېر په جذبه هغوی شرکت وکړو. زه د هغوی د اخلاصه شکریا ادا کوم او زه دا ویل غواړم چې موږ کوم دا کیمپ شروع کړی دا زموږ د صحابیانو څه ذاتي احتجاج نه دی، دا د چا د 22 لاک عوام دپاره موږ د احتجاج شروع کړی دی چې زموږ الف خان روډ تللی و او هغه ته یو سړي سوال وکړ چې یاره زما زوی د کیلوري د وجې نه مړ شوي دی او تاسو راشئ او زموږ دا ریپورټینګ وکړئ. الف خان او د هغه ملګري لاړل هغې ریپورټینګ یې وکړو. په دې دوران کې ایم ایس چې هغه بالکل سرټیفیکیټس نشته هغه راغې هغوی یې بوتلل حبس بیجا کې وساتل. په هغې باندې زموږ صحابتي برادرۍ احتجاج وکړو او پولیس د هغه خلاف اف آی آر درج کړی دی او ډېره د افسوس خبره ده چې د 1973 د سروس رول ایکټ مطابق چې د کوم افسر خلاف اف آی آر وشي هغه د هغه ټایم نه سسپینډ ډکلیر کېږي. خو زه افسوس کوم په دې باندې چې وزیر صحت زموږ دلته انتظامیه یا کوم مخکې افسران دي هغوی ولې په دې خاموشه دي؟ څه داسې مجبوري ده چې د دې چېرې چې د خلاف اکشن نه اخیستل کېږي؟ او د ملک قانون دی چې د ملک قانون هر سړی که وزیر اعظم دی او هغه ناقص دی هغه باندې یو شان دی لاګو کېږي. نو زه د حکومت ته دا مطالبه کوم په فوري توګه چې دې سسپینډ شي او فوري د چارجونو تبادله وشي. یعنې دا احتجاج زموږ ورځ تر ورځې به سختېږي. موږ د ملګرو خپل یو روډ میپ د احتجاج لپاره پلان کړی دی او یو روز باندې موږ خپل احتجاج به هغه ښکاره کوو چونکې زموږ د ایم پي صوبایي صدر ولي خان زه د هغه ډېره شکریا ادا کوم چې هغه راغی او د صحافیانو د مطالبات ډېر پورته هغه د حمایت اعلان وکړ او هغه د جمعې په ورځ باندې چې کوم د احتجاج اعلان کړی دی زموږ پلان کې هم هغه احتجاج شامل و. زموږ چې کوم محمدزی یونین جرنالیست کوم پروګرام دی انشاءالله د جمعې په ورځ باندې به زموږ نور سیاسي کوم ملګري وو د پاټو راغلي هغوی موږ سره بھرپور د جمعې ورځ موږ ته هغوی یقین دهاني راکړه تعاون چې موږ سره بھرپور ولاړ یو. د هغې ټولو سیاسي ګوندونو زه شکریا ادا کوم چې د جمعې په ورځ انشاءالله موږ سره مشترکه روزی او په دې چوک کې به موږ بھرپور احتجاج کوو چونکې د هسپتال ګیټ ایمرجنسي ته موږ ځکه نه ځو چې هلته مریضان راځي. نو موږ په دې سوچ هلته نه ځو چې هلته مریضان راځي چې بل خلک زموږ تکلیف د جمعې په ورځ باندې انشاءالله سهار ته ټایم انشاءالله موږ تاسو ته بیا چې موږ میټینګ وکړو. نو ملګرو او موږ د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین چې هغه فیصل جمال به اناونس کړ سکندر حیات خان شیرپوخ هم د جمعې ورځې زموږ د فیصلې حمایت اعلان کړی هغوی به هم راځي. انشاءالله موږ به ټایم وټاکو مشترکه به ټول کېنو یو ټایم به موږ وټاکو نو بیا به تاسو ته موږ وټساپ باندې هغه کلیر کړو. درېیمه دا چې زموږ احتجاج د 3 ورځو لپاره موږ شروع کړی خو د انتظامي دړه نه فیض حسین اډیشنل اسسټنټ کمشنر راغی او موږ سره کېناستو چې یاره ستاسو مطالبه موږ منو مهرباني وکړئ تاسو د کیمپ ختم کړئ. موږ چې کیمپ زموږ 12 بجو پر باندې جاري وي هغه بیا موږ سره کېناستو اورېډي زموږ نه واغېستو هغې باندې ما هغه ریپلای هم راغله چې انشاءالله موږ ستاسو موقف سره متفق یو او ډېر ژر به انشاءالله ستاسو احتجاج ته موقع نه ولګي بیفور ستاسو د ورځې انشاءالله د دې نه ټرانسفر شوي وي. نو په هغې یقیندهانۍ باندې موږ دا کیمپ صرف نن 12 بجو پورې دا موږ د هغې په یقیندهانۍ به د احتجاج نن 12 بجو پورې وکړو او سبا ور سبا موږ د هغوی په یقیندهانۍ باندې پوسټونو چې هغوی موږ دا شورس راکړی انشاءالله چې ستاسو مطالبات دي دا موږ به د 2 ورځې حل کوو. نو که زموږ هغه مطالبات 2 ورځې حل نه شو د جمعې په ورځ انشاءالله موږ ټول صحابي برادري او مختلف سیاسي پارټیانو
مشران بدل ته انشاء الله موږ سره راځي او دا آی پورې ودا احتجاج زموږ جاری وي که تر څو پورې دا ام اس سسپند شوی نه دا چادر ترانسپورت شوی نه دا د چادر 22 لګاوم د بار موږ د زموږ ذاتي مسله ده ان شاء الله موږ سره ټول څنګه څنګه ولر یو ځل بیا د ټولو مرګورو سیاسي تنظیمونو تاجر تنظیمونو سماجی تنظیمونو او کوم مرګ چې موږ راغلي ډېر په خصوص دا ټول شکریا ادا کوم ډېر مهرباني